السلام علیکم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ایکسپلین کوم د بیټ کوین ډومیننس، ټوټل چارت، ټوټل 2، ټوټل 3، یو اس ډي ټي ډومیننس او زموږ سره یو داسې چارت چې هغه مونږه د الټ کوین سیزن لپاره همیشه یوز کولی شو. نو په دې کرنٹ ویډیو کې به تاسو ته A to Z دا هر څه ایکسپلین کیږي. د ټول ناول خو مونږه دا پوه شو چې بیټ کوین ډومیننس چارت څه ته وایي. بیټ کوین ډومیننس چې دی BTC.D دا د ټیکر نیم دی، سمبل نیم دی، دا د BTC.D. په دې چارت کې مونږ دا ګورو چې کله هم منی فلو د بیټ کوین نه راوځي نو په دې وخت کې زمونږ سره یو الټ ریلی راځي، الټ سیزن چې ورته وایي، الټ سیزن. الټ سیزن کله راځي چې کله بیټ کوین ډومیننس چارت چې دی یا بیټ کوین ډومیننس چې دی هغه لاندې را رواني. په دې وخت کې کم چې منی فلو ده هغه شفت کیږي الټ کوینز ته. بیټ کوین ډومیننس مطلب دا دی، زه به یو ځل بیا تاسو ته ریپیټ کړم چې څومره پرسنټیج اف فنډز الوکیټډ دي په بیټ کوین کې. مطلب د ټوټل څومره هم چې د کرپټو انډستری ده د دې ټوټل چې کوم فنډز دي هغه څومره پرسنټ الوکیټډ دي بیټ کوین کې او څومره پرسنټ الوکیټډ دي په الټ کوینز کې. نو چې کله هم د بیټ کوین نه منی فلو آوټ طرف ته شي، مطلب بیټ کوین نه پیسې وتلل شروع شي، نو هغه موست پروببلی زی الټ کوینز ته، او د دغه وجه نه مونږ بیا ګورو یو الټ سیزن. مزید ایکسپلینیشن کې به مونږ دلته دا چارت سټډي کو او تاسو ته به ایکسپلین کو چې بھائی دا کم طریقې سره دا کار کیږي. فی الحال مونږ به ریسنټلی وګورو چې ریسنټلی بیټ کوین ډومیننس کله ډراپ شوی دی. بیټ کوین ډومیننس زموږ سره ډراپ چې کوم راغلی دی 3 منث چارت ما ځان سره کولاو کړی دی. بیټ کوین ډومیننس چې کوم ډراپ راغلی دی هغه راغلی دی زمونږه د دې سینه. اوکې، ټایم او فرایډے 1 جنوري 21. اوکې، په دغه وخت کې د بیټ کوین ډومیننس چې هغه 73.63% و. مطلب دا دی چې زمونږ سره د ټوټل کرپټو انډستری 73% دلته صرف الټ کوینز دي او دا نو ټول چې کوم پیسې پرتی دي دا ټول په بیټ کوین کې پرتی دي، BTC کې. اوکې، نو چې کله د دې ځینه پیسې راوتل شروع شي د بیټ کوین نه، نو مونږه د هغې ایکسپیکټیشن دا ساتو چې اوس به دا منی فلو چې کوم ده دا به راځي الټ کوینز ته. دا چې کوم زمونږ سره د 3 میاشتو یا د شپږو میاشتو چې کوم دا ټایم دی، کوم چې چارت کې تاسو ته ښکاري 3 منثs دا 3 منثs دا، په دې وخت کې پکار دا ده چې څومره هم الټ کوینز دي نو هغو یو ایکسپوننشل موو راکړی موږ له، یو هیوج ریلی موږ له راکړي. نو موږ به کمپیر کو چې آیا دا کار زموږ سره شوی دی که نه دی شوی. کرنٹ چې کوم زموږ سره پرایس دی د انډیکس دی زموږ سره د بیټ کوین ډومیننس هغه دی 73.63%. اینڈ بیټ کوین ډومیننس دا ټایم چې دی دا دی فرایډے 1 جنوري 21. موږ به د دې ځینه کاونټینګ ګورو، موږ به د دې کې چارت ته لاړ شو د الټ کوین چارت ته رینډملی موږ کوین سلیکټ کو او د هغې چارت ته به لاړ شو. فار ایگزامپل که زه خپل چارټس کولاوم او مونږه یو رینډم کوین کولاو کو، فار ایگزامپل مونږه کولاو کو لینک کوین. اوکې، لینک کوین چې کله زه کولاو کما نو زه به ځمه کم ځای ته، زه به ځمه فرایډے 1 جنوري 21. دا دی زما سره فرایډے 1 جنوري 21. اوکې، دا ځای دی. که مونږ وګورو چې هلته بیټ کوین ډومیننس ډراپ کړی دی او په دې ځای کې زموږ سره یو نارمل الټ کوین دی هغې پمپینګ کړی دی. څومره پمپینګ یې کړی دی؟ فرست 3 منثs کې، دا د 3 منث چارت دی. فرست 3 منث کې دی پمپینګ کړی دی 233%، مطلب آلموسٹ 2.3x. 2.3x مطلب که تاسو $100 انویسټ کړی وي نو تاسو له پروفټ چې کوم جوړو هغه یې جوړو $233. که موږ اوورال ته دې دا پمپ وګورو اوورال نو دا زموږ سره راغلی دی 379% دی کې انکریز راغلی دی او د هغې انکریز راتلو ریزن څه و چې زموږ سره بیټ کوین ډومیننس چې دی هغه لاندې راغلی دی اینډ هغه منی چې کوم په بیټ کوین کې انویسټډ وه هغه فلو شوې ده دی الټ کوینز ته
او هغه د دې زینا د دې زی پورې تللی دی 379% مونږ له پمپ را کړل مونږ به یو بل کوین چیک کو فار ایگزامپل مونږ به ایتھیریوم وګورو ایتھیریوم اوکے جنوری 21 1 جنوری 21 دا یو دی که مونږ دې ته وګورو نو په دې کې هم ایتھیریوم هم مونږ له په دې 3 منث چارت کې مونږ له ډیر ښکلی یو ریلی را کړی دا که د هغې گروث مونږ وګورو نو د دې ځینه واخله د دې ځې پورې 581% زمونږه په دې کې گروث راغلی دی صرف په ایتھیریوم کې صرف په ایتھیریوم کې اوکے دغه شان یو اگزامپل بل مونږ وګورو فار ایگزامپل که مونږ لایټ کوین ګورو لایټ کوین هم زمونږ سره د ځینه خپل یو ریلی شو کړی ده کم ځینه چې بیټ کوین ډومیننس ارتاویدل شروع شوي دي دا نه دی خیر دا یو دی یس دا یو دی د دې ځینه زمونږ سره چې کم پمپ سٹارټ شوی دی هغه د دې ځینه واخله د دې ځې پورې تللی دی 267% چې دی زمونږ سره ریلی راغلی ده پر لایټ کوین کې اوکے مونږ به میم کوینز کې هم چیک کو دا چې کم ټایم په دې ټایم کې شیبا کوین چې دی هغه که چاته یادي نو هغه ډیر زیات فیمس وو لاست آل سیزن کې نو مونږ به هغه هم چیک کو شیبا کوین که مونږ دې ځای کې وګورو فرایډے 21 باندې سوري جنوري 21 دا چارت خو نه دی اویلیبل زه به بل یو چارت ته دې کولاو کومه دې ځای کې دې ځینه د دې لانچینګ دلته دې وخت کې شوی او د هغه ځینه موږ ته چې کم پمپ میلاو شوی دی هغه دومره هیوج پمپ دی چې موږ دلته ګورو چې پرایس زمونږه 122x تللی دی 122x ډیر زیات یو هیوج پمپ پکې راغلی دی مطلب $100 چې هم چا لګولی دي نو هغه دې ځای کې میلیونیر د هغه نه جوړ شوی دی خیر موږ به واپس راشو خپل بیټ کوین ډومیننس چارت ته اوس د دې بیټ کوین ډومیننس چارت امپورټنس چې دی هغه ما تاسو ته ایکسپلین کو اوس په دې چارت کې یا په دې ټایم کې به زه تاسو ته دا ایکسپلین کوم چې د ډیلی یا موږ خپل یو منتلی یا سوینګ پوزیشن چې دی هغه ته دې بیس باندې څنګه اکټیو کولی شو مطلب زه د بیټ کوین ډومیننس د وجې نه زه یو سوینګ ټریډ څنګه اخیستی شم نو موږ به د هغې دپاره دا وکړو موږ به ټول نه اول لاړ شو منتلی چارت ته منتلی چارت ته اوکے اینڈ منتلی چارت کې مونږ دا ګورو چې زمونږ سره یو فیر ویلیو ګیپ دی فیر ویلیو ګیپ دی فیر ویلیو ګیپ ته پرایس ټاپ شوی دی دا اوس چې کوم ریسنټ کرپټو کې کرش راغلی و په هغه ځای کې پرایس راغلی دی دا یې ټاپ کړی دی اوکے دا ټاپ کولو نه بعد مونږه منتلی ټایم فریم کې یو نو لوور ټایم فریم کنفرمیشن به مونږ اخلو د ډیلی ټایم فریم نه ډیلی ټایم فریم نه ګوره چې کله دی دلته راغلی دی ټیک شو او د هغې نه بعد زمونږ سره ریورسل چې کوم سن دی ګوره دا یو د لیکویډیشن ایونټ په دې وخت کې مونږ سره هغه کینډل سټرکچر داسې جوړ شوی دی چې مونږ پې کلیر داسې خاص اوس نه ادا کیږو چې مونږ د دې د آلټ کوین کې انټري پوینټ د کم ځای نه راواخلو دې وخت کې به تاسو کنفیوز کیږئ چې زه د دې ځای نه راواخلم د دې سی آی اس ډي نه یا څه وکړم خو که تاسو نه کنفیوز کیږئ دا زموږ سره یو بیلنس پرایس رینج دی کرنټلی تاسو سره چې آلټ په کم پرایسز کې دي هغه تاسو سره داسې یو لوکیشن دی چې د دې ځای نه تاسو ایکسپیکټیشن ساتلی شئ فرست چې کوم تاسو ټارګیټ جوړیږي هغه دا یو دی تاسو دې ځای کې که باینګ کوئ د آلټ کوینز نو دا ستاسو فرست ټارګیټ دی دغه شان سیکنډ ټارګیټ چې به کوم ستاسو جوړیږي هغه جوړیږي به 54 باندې اول 57 بیا 54 اینڈ فائنل ټارګیټ که تاسو ټارګیټ کوئ ځان ته نو هغه به جوړیږي زموږ سره دا ځای دا 50% نو موږ دې ځای پورې راتلی شو یو خپل د آلټ سیزن کې اوس چې کله موږ د دې ځای نه راتاویږو کرنټ پرایس نه دې ځای نه اوکې موږ د دې ځای نه راتاویږو او دې ځای پورې راځو
14% या 14.82%. چې دا دومره ډراپ مونږ ته ملاویږي نو په سیم ټایم باندې به مونږ به چک کو هیستوري کې چې کله هم 14.82% ډراپ راغلی دی یا 20% ډراپ راغلی دی نو مونږ ته په آلټ کوینز کې څومره پرسنټ پمپ ملاو شوی دی. مونږ به ریسنت هیستوري کې مونږ وګورو دې کې هم زمونږ سره یو مینی آلټ سیزن لګېدلی. نو موږ به راشو شاته په هیستوري کې او په ګورو چې لاست ټایم کله زموږ سره داسې یو ډراپ راغلی دی نو په هغه وخت کې زموږ سره چې کم آلټ کوینز دي هغو پمپینګ کړی دی یا نه دی کړی. په دې ځای کې زموږ سره یو آلټ سیزن مینی غونډه کې لګېدلی دی او زموږ سره آلموسټ 11.32% چې دی هغه پرایس د بیټ کوین ډومیننس انډیکس چې دی هغه ډراپ شوی دی. نو موږ به چک کو چې زموږ سره په دې وخت کې آلټ کوینز چې کم دي هغو څنګه بیهیویر ساتلی دی. د آلټ کوین اوورال چې کم بیهیویر دی هغه مونږ چک کوو others ډاټ ډي نه. others ډاټ ډي crypto total market cap excluding top 10 چې کوم کوینز دي کنه لکه بیٹ کوین شو ایتھیریم شو یا داسې چې کوم میجر زموږ سره 10 کوینز دي د هغې نه علاوه په کرپټو مارکیټ کې چې د ټوټل فنډز چې کوم ډومیننس دی هغه چې کله سیوا کېږي نو موږ وایو چې دا زموږ سره آلټ سیزن په دې وخت کې اوس ولګېدو نو موږ هغه پیر کولاو دې ځای کې او موږ دا چک کوو. نو دلته زموږ سره دا ټایم کم یو زموږ سره ټایم و 24 نومبر نه 21st November 24 21st November 2024 نو که په دې ځای کې مونږ وګورو په دې ځای کې 21st November دې ځای کې others ډاټ ډي چې دی others ډاټ ډي ما تاسو ته ووایي هغه څه شی دی چې کله آلټ کوینز ته پیسه راځي نو دا زموږ سره others ډاټ ډي چې دی دی به بره باندې ځي. زه تاسو یو کوین هم ښوولی شم خو کمباین که موږ وګورو نو دې ځای نه زموږ others ډاټ ډي چې دی آلټ کوینز چې کوم انډیکیټر دی هغه زموږ سره دې ځای نه په بره باندې تللی دی او څومره په بره باندې تللی دی دې ځای نه دې ځای پورې دا زموږ سره آلموسټ 35.27%. دې ځای کې زموږ سره ډراپ څومره راغلی دی 11 and دې ځای کې زموږ سره پمپ چې کوم راغلی دی هغه دی 35.27. که موږ ټایم فریم وګورو دې ځای کې زموږ سره دا پمپ چې هغه و 3 دسمبر پورې او دې ځای کې که موږ وګورو دا د 7 دسمبر پورې آلموسټ سیم ټایم دی چې دې ځای نه زموږ بیا آلټ چې کوم آلټ کې پیسه راغلی وه هغه زموږ نه ټول بیا واپس ووته او واپس منی فلو چې کوم ده هغه واپس بیټ کوین طرف ته شوی د دې ځای نه د کم موخه پورې د دې ځای پورې د 27 جون 25 نو موږ دلته راشو 27 جون 25 پورې جون زموږ سره دا 27 جون نه بعد زموږ سره منی فلو چې ده هغه لږ شان ریټرن شوی وه آلټ کوینز طرف ته لیکن دا لیکویډیشن ایونټ چې دی دی هغه څومره چې هم زموږ سره دې ځای کې ارلی انویسټرز ان شو هغو ټول یې لیکویډیټ کړو او داسې لیکویډیټ کړو چې بالکل د مارکیټ نه آوټ کړو او د هغې نه بعد زموږ ډېر غټ امید وس دا دی چې مارکیټ د دې ځای نه واپس بیا دې ځای نه پمپینګ کولی شي آلموسټ کم ځای پورې دې لوکیشن پورې 12.42 دا زموږ فرست ټارګټ زموږ دا جوړیږي او الټیمیټ ټارګټ چې کوم زموږ جوړیږي هغه به زموږ جوړیږي د دې ځای پورې الټیمیټ ټارګټ چې کله هم تاسو others ډاټ ډي وګورئ چې 19% پورې راخته دی آلټ کوینز چې څومره هم تاسو سره دي تاسو د هغې نه اګزټ اخیستی شئ او د هغه ځای نه تاسو خپل یو بیر مارکیټ سٹارټ کېدو زموږ سره به دا انډیکیشن وي نو دا زموږ سره دی آلموسټ 177% که دې کې پمپ راځي لیکن زموږ فرست ټارګټ چې کوم دی هغه دغه یو دی 76% والا نو 76 ګوره 11% ډراپ چې کله په بیټ کوین ډومیننس کې راغلی دی نو موږ یې دلته څومره پمپ راکړی دی 35 مطلب 1:3 والا حساب دی او بیا موږ په دې ځای کې دا حساب کړی چې که دې ځای نه زموږ د کرنټ پرایس نه زموږ سره ډومیننس د دې ځای پورې راځي دا زموږ سره شو 15 almost 15 اوکې نو 15 ملټیپلای بای 3 چې دی هغه به زموږ سره جوړیږي
15 multiply by 3 45%. نو کم از کم 45% چې دی هغه خو مونږه ایکسپیکټیشن ساتلی شو چې مارکیټ د هغه ځای پورې تللی شي کم چې زموږ سره دا ځای دی دا زموږ سره لاجیکل ایگزیټ دی او د هغې نه بعد دا چې څومره زون دی دا زموږ سره یوفوریا ده فومو دی په دې کې هم که تاسو ایگزیټ کول غواړئ تاسو په دې ځای کې هم ایگزیټ کولی شئ اوکې بیا به مونږ راځو یو اس ډي ټي ډومیننس ته یو اس ډي ټي ډومیننس څه مطلب دی په دې ځای کې چې څومره پرسنټ زموږ سره په مارکیټ کې چې کوم ډالر دی هغه په یو اس ډي ټي کې پروت دی اوکې نو چې کله هم د یو اس ډي ټي ډومیننس سیوا کیږي اټ مینس چې زموږ سره انویسټر چې دی هغه ریسک آن اسټس فار ایگزامپل بیٹ کوین فار ایگزامپل ایتھیریم اینڈ آلټ کوینز د هغې نه پیسه راوباسي او یو اس ډي ټي طرف ته را روانه ده او چې کله هم زموږ سره یو اس ټي ډومیننس لاندې طرف ته را رواني د دې مطلب دا ده چې انویسټر چې دی په دې وخت کې ریسک اخیستل غواړي او بیٹ کوین اینڈ دغه شان ایتھیریم اینڈ ادر میجر کوینز دې طرف ته منی فلو هغه طرف ته روانه ده نو دا زموږ لپاره یو انډیکیټر دی چې موږ دا ویلی شو چې په مارکیټ کې انویسټر چې دی هغه ریسک آن موډ کې دی یا ریسک آف موډ کې دی بیا موږ دې ځای کې کتی شو یو اگزامپل چې لاست ټایم چې کوم بیٹ سوري یو اس ډي ټي ډومیننس خپل ټاپ جوړ کړی و هغه 18 جون 2022 نو 18 جون 2022 ته به موږ لاړ شو بیٹ کوین ته وګورو چې په هغه وخت کې بیٹ کوین پرایس او نن دا دومره ډراپ چې راغلی دی فار ایگزامپل د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم میجر ډراپ راغلی دی دا راغلی دی زموږ سره 61% نو موږ به لاړ شو بیٹ کوین ته او هلته به وګورو چې 18 جون 2022 نه بعد هغه څومره پمپ شوی دی موږ به لاړ شو بیٹ کوین ته او بیا به لاړ شو 18 جون 2022 دا ځای دی دې ځای نه تاسو کتی شئ چې د هغې نه بعد بیٹ کوین چې دی څومره اپ تللی دی د 18 جون 2022 دې ځای نه واخله دا زموږ سره د بیٹ کوین ټاپ جوړ شوی دی بیٹ کوین 604% چې دی هغه پمپ شوی دی نو دا هم زموږ سره یو انډیکیټر دی څنګه چې زموږ سره بیٹ کوین ډومیننس یو انډیکیټر وو دا شان یو اس ډي ټي ډومیننس چې دی دا هم زموږ سره یو انډیکیټر دی اوس موږ خپل ډے ټو ډے ټریډز کا بیٹ کوین کې دینه اغستل غواړو نو هغه به څنګه اخلو هغه به موږ په دې طریقه باندې اخلو چې کله فار ایگزامپل زما سره بیٹ کوین سوري یو اس ډي ټي ډومیننس زما سره یو داسې کی لیول باندې چې د هغه ځای نه زه ویلی شم چې اوکې دی ډراپ خوړی شي دې ځای نه نو موږ به د هغې ځای نه په هغې وخت کې په بیٹ کوین کې لانګ جوړو دا زموږ سره یو کانفلوئنس دی کانفلوئنس اوکې که موږ دا ویکلی چارټ کولاو کړو نو په دې ځای کې زما سره دا لیکویډیټي اخیستلی شوې ده اوکې د لیکویډیټي اخیستلو نه علاوه زموږ سره یو بل کار دا شوی دی چې دلته یې دا فیر ویلو ګیپ هم ټچ کړی دی پرایس بېشک هغه فیر ویلو ګیپ چې دی هغه کراس کړی دی لیکن کلوزینګ خو د هغې نه ښه کافي بیا لاندې کړی دی مطلب دی ویلیډیټ کړی دی نو موږ به بیا راشو 4 اور ته 4 اور ته راتلو نه بعد موږ د دې ریجیکشن بلاک چې کوم 50% دی 50% دا 50% ایگزیکټلی د دې ځای نه موږ په بیٹ کوین کې انټري کولی شو زموږ سره یو کانفلوئنس موجود و چې به ته په بیٹ کوین کې د بای انټري کولی شي د بای انټري اوس دا په کوم ځای کې و دا و زموږ سره فرایډے 17 اکتوبر 12 AM فرایډے 17 اکتوبر 12 AM موږ به لاړ شو د بیٹ کوین چارټ ته او هغه ځای کې به وګورو چې آیا د هغه ځای نه بعد فرایډے 17 اکتوبر 12 AM نه مارکیټ پمپ شوی دی یا نه دی پمپ شوی دا زما سره هغه ټایم دی دا فرایډے 17 اکتوبر 12 AM اوکې او د دې ځای نه بعد مارکیټ پمپ شوی دی موږ په خپل کمیونټي کې د دې ټارګټس هم شیر کړي وو چې زموږ سره دې ځای نه که موږ یو پمپ ایکسپیکټ کوو دې ځای کې به زموږ سره یو ډمپ هم راځي
خو که مونږ دا کراس کو دا ټرند لاین مونږ بریک کو نو مونږ سره بیا ټارګټس دا یو دي دا یو او دا آل ټایم های هغه ټریډ چې دی زمونږ سکسسفل روان دی ما خپل ځاني په سپاټ کې هم اغستی دی او کمیونټي کې زمونږ سره یو فیوچرز کې هم یو ټریډ لګېدلی دی نو دا زمونږ سره یو بل انډیکیټر دی چې د دې د بیس باندې مونږ دا اندازه اغستی شو چې بھئی تاسو په بیټ کوین کې کله انټري کولی شئ او کله به د هغې نه ایگزټ کوئ ایگزټ به کله کوئ چې کله یو ایس ډي ټي ډومیننس په سپورټ باندې نو تاسو به د بیټ کوین د ټریډ نه وځئ هلته به تاسو یا ټریډ نه به یا وځئ یا به سیل ټریډ ګورئ شارټ ټریډینګ به تاسو کوئ او چې کله یو ایس ډي ټي ډومیننس په ریزिस्ټنس باندې نو په هغه ځای کې تاسو ایکسپیکټیشن کولی شئ چې بیټ کوین به اوس اپ ریلی به تاسو له درکړي نیکسٹ ټاپک چې کوم زمونږ دی هغه دی ټوټل مارکیټ کیپ ټوټل مارکیټ کیپ که زه شارټ کټ کې تاسو ته ایکسپلین کول غواړم نو هغه به په دې طریقه باندې چې ټوټل مارکیټ کیپ زمونږ سره انډیکیټر دی چې بھئی په کرپټو مارکیټ کې فی الحال منی فلو را روانه ده یا منی فلو واپس د مارکیټ نه وځي نو موږ دې کې څه ګورو چې کله هم مارکیټ په اپ ټرند کې دی مطلب منی فلو سیوا کیږي دې طرف ته لیکلي دي 3.8 ټریلیون اوس زموږ سره کرپټو ټوټل مارکیټ کیپ دی اوکے دا زموږ سره هایست تللی دغه پورې په 4.27 ټریلیون پورې نو چې کله دا زیاتیږي اټ مینس زمونږ سره اوورال چې کرپټو مارکیټ ته هغه ته منی فلو را روانه ده نو موږ به چې کله منی فلو را روانه نو موږ به د سیل ټریډز نه ګورو موږ به د بای ټریډز ګورو موږ به د بای ټریډز ګورو نو په دې کې هم زمونږ سره دا هایر های جوړ شوی دی هایر لو هایر های هایر لو هایر های اینڈ دا زمونږ سره یو هایر لو جوړ شوی دی او د دې نه اوس ایکسپیکټیشن زمونږ څه دی چې څومره دلته زمونږ سره کومه د فیبرټ ایکسټنشن هم وګورو زموږ سره نیکسٹ چې کوم ایکسپیکټیشن دی هغه دی د 5.61 ټریلیون 5.61 ټریلیون مطلب مارکیټ دې پورې راتلی شي چې دا به تاسو دې نه بعد بیا تاسو یو اوږد ټایم لپاره ریورسل کتی شي نو دا زموږ سره یو بل انډیکیټر دی چې مونږه د کرپټو مارکیټ کې فار ایگزامپل مونږه آلټ کوینز کې انویسټمنٹ کړی یا ایتھیریم کې انویسټمنٹ کړی یا بیٹ کوین کې انویسټمنٹ کړی نو دا زموږ سره یو سپاټ دی چې مونږ به خپل انویسټمنټس چې دي هغه به د هغې چې کوم ریزلټس دي یا چې د هغې چې کوم پروفټ دی هغه دې ځای کې ریالایز کوو او هغې نه به مونږ ایگزټ اخلو ایگزټ بعض خلکو ته دا نه پتا چې په کرپټو مارکیټ نه تاسو ایگزټ کله اخلي او داسې ونخلي چې بیا 15 شپږ کاله پای کوین کې بیا نښتئ بیا د هغې نه د راوتو چانسز ورته نه میلاویږي نو دا هم زموږ سره دغه شان زموږ سره که تاسو خاص آلټ کوین دپاره ګورئ نو هغې دپاره به تاسو ټوټل 3 ګورئ ټوټل 3 کې چې هم کله هم منی فلو راځي وګوره دا زما سره یو ټرند لاین ما ډرا کړی په ویکلی ټایم فریم باندې دا زموږ سره فرست ټچ سیکنډ تھرد زموږ سره دلته چې کله راغلی دی نو هغه ځای کې زموږ سره یو پرفیکټ اپورچونټي وه چې موږ په آلټ کوینز کې چې دی هغه انویسټمنټ وکړو چاته موقع میلاو شوې وه چاته نه وه میلاو شوې ځکه چې دا یو فلیش کراش و ایکسپیکټډ نه و چې دومره زر به دی دې ځای پورې راشي او بیا به واپس دې ځای نه واپس په برابرې شي نو الحمدلله چې چا پکې انټري کړې ده هغو خو ډېر هیوي پروفټس کې دي او چا چې نه ده کړې نو هغو سره اوس هم چانس چې هغو په دې ځای کې انټري کولی شي نو ډے ټو ډے هم لایف مونږه په سمالر ټایم فریمز کې دلته نه کتی شو چې مونږ به کله انویسټمنټ کوو کله به نه کوو او هایر ټایم فریم باندې سوینګ ټریډینګ لپاره یا پوزیشنل ټریډینګ لپاره هم مونږ د دې ځای نه هیلپ اخیستی شو امید لرم چې تاسو په دې کې ډېر څه نوي زده کړي او که ستاسو څه کوېسچنز وي نو هغه تاسو په کمنټ سیکشن کې مونږ ته لیکلی شئ او د هغې پراپر آنسر به مونږ تاسو له په نیکسټ ویډیو کې درکوو السلام علیکم